کو او بیا ورسره د ټي ایچ کیو مټ ډاکټرانو ته چې دلته یو اویرنس راغی چې موږ ته راغونډېدل پکار دي د ینګ ډاکټر اسوسییشن چې دا یو تحریک ته دې ترجمه کېدل پکار دي دا تحریک ډاکټر علمگیر یوسف زئی ډاکټر انور بھائی ډاکټر حیدر شاه بھائی او اکرام بھائی دوی سینئر شروع کړه او دوی دا احساس کړه چې هر چیرته په هر مقام باندې موږ یو تعلیم یافته خلک یو له سکول نه روان ټاپران یو په کالج کې به چې راغلی د خپل سوسایټي قابلترین خلک یو ټولو نه ټف ایجوکیشن کوو خو چې کله پریکټیکل لایف ته راځو نو ټولو نه سخت ژوند دی زموږ هغه نه باوجود زموږ نه خلک خوشحاله نه دي چې چېرته هم ځي یو پری پلان پروپیګنډې په تحت موږ ډاکټران بدنام کړي که چېرته هم موږ ګورو که کوم هم هاسپیټلز ناکامي د چای د حکومت دي که په هسپتال کې بیډ نه وي ناکامي د چا ده د بیډ ده که په هسپتال کې دوایي نه وي د چا کمیت ده د هغه د حکومت ده خو کله هم حکومت دا نه دی ویلي چې باید دا غلطي زما ده زه دا غلطي ټیکوم هر حکومت راځي هر سیاسي سړی راځي ځان نه بدل منیر جوړ کړی په هسپتال لنډه منډه ورووي او عوام ته یو غلط پیغام ورکوي بلیمس په موږ راوړی لګیا دي نو دا یو جدوجهد دغه شي ته شروع شو چې کوم زمونږ د وایټ کوټ بدنامي شوې ده ډیګنیټي به موږ خپله باندې ګین کوو او هغې دپاره که سوشل میډیا ضرورت دي وایډیې به په خپله کوي که به چېرته موږ ته د هغه دغه یو ځای کېدو ضرورت دي موږ به په خپله کوو که چېرته زمونږ ته د احتجاج ضرورت دي موږ به په خپله کوو نو هغه خبرو دپاره هغه د ټولو خبرو دپاره موږ ته د اتفاق ضرورت دی او اتفاق داسې دی چې موږ په یوه هاسپیټل ضرورت باندې د اتفاق له یوه بنیادي یونټ نه شروع کېږي چې یوه وارډ نه اتفاق شروع شي بي ایچ یو نه شروع شي په یوه ټي ایچ کیو نه اتفاق شروع شي په یوه ټیچنګ هاسپیټل راشي او پوره صوبې او بیا پوره ملک ته ورسېږي نن الحمدلله اویرنس په ډاکټرس کې دومره زیات شوی ده چې ینګ ډاکټر اسوسییشن پوره په پاکستان کې سپریډ شوی ده دومره هغه ته رسېدلي دي که تاسو نن په چترالې هم ګورئ که اورې په سیند باندې هم ګورئ که په کشمیر کې هم ګورئ که په بلوچستان کې ګورئ ینګ ډاکټر اسوسییشن دا اویرنس روان ده او دا اویرنس موږ ته نور هم مخته کول پکار دي موږ ته په خپل ذهنونه په دې خبره باندې کلیر کول پکار دي چې بھائی دا تنظیم د ذاتي مفاد یا ذاتي ایجنډې دپاره نه ده جوړه شوې نه که موږ ذاتي ایجنډو که ذاتي مفاداتو ته ورکوز شو نو دا تحریک کله هم نشي کامیابېدلی دا یو کلیکټیو ویزډم او کلیکټیو اچیومنټس ته جوړ شوی ده که د ډاکټرانو اچیومنټس ګورو د دې تنظیم نه مخکې د ډاکټرانو تنخوا څومره هر سړی به دعوه کوي صرف د خلک دا وایي چې بھائی دې نه مخکې د تنخواګانو ولې کمې ده د اسوسییشن چې جوړ شو هغه نه بعد تنخواګانې زیاتې شو څه شو دستخط خو حکومت کوي خو دا دستخطونه مخته ولې نه کېده د اسوسییشن دا هغه چې و د انډکشن چې ملاویږي د انډکشن مخته ولې نه ملاوېده چې نن ملاوېږي لګېدي نن حکومت د سیکیورټي ایکټ خبرې کوي دا خبرې مخته ولې نه کوي خو دا ټول د تاسو موږ د اتفاق چې دا څومره کمیونټي اتفاق کوو لا اوسه پورې 100% ته نه یو رسېدلي لا مو ټول زړونه ذهنونه نه دي صفا شوي خو چې دا لږ ډېر اتفاق کوي دا د هغو نتیجه ده چې دا موږ ته فروټ سره روان دي که دا موږ ټول په اتفاق شو کټول چې هغه ذاتي ایجنډې ذاتي خفګانونه ذاتي هغه وباسه او ټول په یو کلیکټیو ویزډم چې آیا ما ته ضرورت ده دې دپاره نه چې یاره د تنظیم ضرورت یا ما ته ده یا حیدرشاه بھائی ته ده یا بل سړي ته ده دا ضرورت تاسو ته خپل ده که تاسو چېرته هم کتلې چېرته هم سیاستدان راځي او بل ورځ په نوشهره کې تللی صرف د ډاکټر نه دا پوښتنه کړې چې بھائی تا ووټ چا ته ورکړی زه په تا ګزار کوم لګیم زه تا سوشل میډیا مخ ته بې عزته کوم لګیم ته ما ووټر یې که نه ووټر که د پي ټي آی ووټر ده بې عزته کړی نه که د مسلم لیگ نون ووټر ده بې عزته کړی نه که د جمعیت العلماء اسلام ووټر ده بې عزته کړی نه چا هم ډاکټر نه دا پوښتنه نه ده کړې چې تا ما ته ووټ راکړی نه دی راکړی په هاسپیټل کې بې عزته کوي نو موږ ته هم دا پکار دی چې موږ هم د سیاسي نظریې له ذهنو وباسو موږ هم چې سیاسي سړی موږ ته پروټوکول نه راکوي نو موږ هم د خپل د یوې جنډې لاندې جمع کړي موږ د خپل عزت جنګ د خپل له لاسه کوو د هر سړي موږ د خپل ایم ایس عزت په خپل له لاسه کوو د خپل هر ډاکټر د خپل ایون چې موږ د خپل نرس د کلاس 4 عزت ګټو
دا ټول سره ورونه او ټولو ته د اتفاق ضرورت ده. د صوبې وایس چې دا اتفاق یو ځل راشي، زه دا سیاستدان منم چې په دې هاسپیټل انټرسټ دا سیاستدان په بار کونسل کې ولې بدماشي نه کوي چې کوم بار کونسل چې کړی د تر ننه په باندې انټر د سعودي کې بدماشي کوي. په اتفاق او اتحاد مظاهره کېږي هلته، او دا اتفاق اتحاد مظاهره موږ ته ترو له بنیاد نه شروع کول پکار دي، په ملک سطح باندې رسول پکار دي. نو بیا به موږ دا خپل عزت ګټو، او انشاءالله دا امید شته چې کوم تیزي سره دا اویرنس روان ده، کوم تیزي سره خلک په دې خبرو پوهېږي لګیا دي، او کوم تیزي سره دا هغه روان شوی د ینګ ډاکټر اسوسیشن ډېر اټمپټس وشو. تاسو به هم دا کتلي ډېر اټمپټس به موږ وشو، موږ یې وهم والو، موږ یې جیلو ته هم کړو، په موږ هر قسم اټمپټس وشو، هر قسم دمکیر میلاو شوې. که تاسو کتلي چې څومره هم په موږ سختي شوې، تنظیم له هغه نه هم سټرانګ شوی، او دا د کمیونټي موږ سره د مینې اظهار ده. نو انشاءالله زه امید لرم چې